نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په حق لا باندې منګه رسیدلی وو د خبره ته چې نبی علیه السلام پیدایش کله وشو نو په دغه شپه باندې سواقعات چې دین هغه هم مخې ته راغلي وو. یو په هغې شپه باندې دا واقعه مخې ته راغلې وه چې د کسرا په محل کې زلزله راغله او د هغه د محل نه 14 خښتې چې دی نه دا پرېوتې. دویم پاریس کې چې کم اور و چې په زرګونو کالو دغه اور چې دی نه دا بل و مسلسل دې کې څه کټاو نه راتلو بندېدل پکې نو بس دا به مسلسل لګېدلی و. هغه اور چې دی نه هغه مړ شو او دریم دریای ساوه چې دی نو دا هم وچ شو. کله سحر شو نو کسرا باچا چې دی نو دا ډیر زیات پریشان و. د بادشاهۍ هغه کم اثر رسوخ هغه د په مخ باندې په دغه ورځ نه ښکارېدل. وزیران او مشیران یې غونډ را جمع کړل، دربار یې ولګاو. په دې درمیان کې دا خبر رو رسېدو یره چې د پاریس حاکم غور دی هغه هم مړ شو. کسرا پریشانه و، په پریشانۍ کې نوره هم اضافه وشوه. دې طرفه یو دربانچي ولاړ دی، هغه پکې دا ووایي چې یره ما بېګا یو خوب لیدلی دی چې یو طاقتور عربي اوښ دی او ټول اسونه چې دی نو دې له راکاږي تر دې پورې چې دریای دجله چې ده نو دی باندې راواوړي او په تمامو ملکونو کې چې دی نه دا خواره شي. کسرا چې کله دا واورېدل نو دربانچي نه یې تپوس وکړو چې یره د دې خوب څه تعبیر دی. دربانچي ورته ووایي یره شاید چې په عربو کې یو عظیم الشان حادثه چې ده نو دا راتلونکې ده. کسرا د نور مزید مضبوط د امید دپاره د مضبوط معلوماتو په غرض باندې نعمان ابن منذر ته یو خط ولیکو چې یره یو لوی عالم چې دی نه دا زما خواته راولېږه، زه د هغه نه د یو څو سوالونو جوابونه وکړو. نعمان ابن منذر یو ډیر قابل ترین عالم دین د عیسایانو عبدالمسیح غسانی چې دی نه دا ولیږو. عبدالمسیح چې کله حاضر شو باچا ترې نه تپوس وکړو چې یره ستا نه د یو داسې څیز په باره کې تپوس کوم چې تا ته به د هغې علم وي او که به نه وي. عبدالمسیح ورته وفرمایل چې تاسو تپوس وکړئ، که ما ته علم و خو زه به جواب درکم او که ما ته علم نه و نو زه به ستاسو رهنمایي وکړم، د بل چا نه به تپوس وکړئ. باچا ته تمامې ټولې واقعېګانو تپوسونه وکړل. عبدالمسیح ورته ووایي چې یره کیدای شي چې د دې تحقیق د دې وضاحت زما یو ماما دی سطیح نومې دی چې نن سبا هغه په شام کې اوسیږي هغه سره وي. کسرا عبدالمسیح ته حکم وکړي چې یره ته په خپله لاړ شه او د ماما نه په خپله د دې تپوس وکړه. عبدالمسیح چې کله د ماما خوا ته ورسي نو سطیح په دغه وخت کې چې دی نه د زنکدن په ټیم کې وي او څه ناڅه هوش پکې دی. عبدالمسیح لاړ شي او سطیح باندې سلام وکړي، په خپل ماما باندې او څه اشعار ووایي. سطیح د عبدالمسیح ته اشعار چې دی نه دا واوري، عبدالمسیح طرف ته متوجه شي او ورته ووایي عبدالمسیح تیز اوښ باندې سوار او د سطیح خواله راغلی وي چې کله اوس هغه د مرګ ته نږدې دی. لیکن د بني ساسان باچاهانو د بني ساسان بادشاه په محل کې زلزله چې ده نو دا راغلی ده او هلته یو دربانچي چې دی نو دا خوب یې لیدلی دی او دریم آتش کده چې دی هغه اور چې دی نه هغه مړ شوی دی. نو ته د رالیږلو ستا ضرب دا وجه ده. نو دا واوره عبدالمسیح دا خبره ښه په کولاو غوږونو واوره چې کله د الله جل جلاله د کلام تلاوت شروع شي او وادي سماوات چې ده نو دا روانه شي او دریای ساوه چې ده نو دا وچه شي، د پاریس اور چې دی نو دا مړ شي
نو سطح تپاره شام چې دی نو دا به شام پاتې نشي او د بني ساسان سړي او ښځې چې دي چې په مقدار د یو څو کاڼو دا باچاهت وکړي او هیڅ شی چې دی نو دا به پاتې نشي. دا کلمات څنګه وایسته مړ شي. عبدالمسیح واپس راشي او کسرا ته د تمامې خبرې چې دی نو دا وکړي. کسرا چې کله دا واوري چې 14 سلطنتونه تېرېدو نه پس یو زمانه به راځي او د هغې نه پس په بیا دغه باچایي راځي. نو چې کله زمانه تېرېده نو نبي علیه السلام په وخت کې 10 سلطنتونه چې دی نو دا ختم شو. باقي 4 سلطنتونه دا د حضرت عثمان غني رضی الله عنه په زمانه خلافت کې ختم شول او هغې چې دی نو د کسرا دا محل چې دی نو دا بیا فتح شو. نبی علیه السلام ته 2 نومونه چې دی نو دا ایښودی شوي دي. یو نوم دا ورته محمد ایښودی شوی دی او دویم نوم چې دی نو دا ورته احمد ایښودی شوی دی. محمد نوم دا ورته عبدالمطلب چې دی نو دا د عقیقې په 9 ورځ باندې ورته ایښودی. عبدالمطلب یو دعوت کړی خلکو ته په 9 باندې قریشو ته دعوت ورکړی او په هغه دعوت کې ورته دا محمد نوم چې دی نو دا کېښود. قریشو خلکو تپوس وکړي یا ابوالحارث چې دا د عبدالمطلب کنیتو تا داسې نوم خپل نسي ته ولې ورکړو چې ستا د نیکونو ستا په پلارانو کې او ستاسو په قوم کې داسې نوم د چا نشته. عبدالمطلب ورته وویل چې ما دا نوم د دې وجې نه کېښودو چې د الله جل جلاله په اسمان کې او په مخلوق کې په ځمکه کې چې د دې ماشوم خلک حمد او ثنا وایي. عبدالمطلب د نبی علیه السلام د ولادت نه پیدایش نه څو ورځې مخکې یو خوب لیدلی و چې هغه خوب هغه د دوی د نوم دپاره سبب چې دی نو دا وګرځېده. هغه دا د عبدالمطلب وایي چې یاره زما د املا نه یو زنځیر چې دی نو دا ووتو چې اسمان طرف ته لاړو. یو کړی په ځمکه کې ده او بلې په اسمان کې ده. یو مشرق طرف ته ده او بله مغرب طرف ته ده. څه وخت پس ګورم د هغه زنځیر نه ایسته ونه جوړه شي او د هغه ونې په هر یو پاڼه کې نور چې دی نو دا ځلیږي. دا نور د نور د رڼا نه چې دی نو دا زیات دی. مشرق او مغرب دا خلک چې دی نو دا په دې پاڼو پسې نښلي او د قریشو څخه خلک چې دي نو هغوی خو هم په دې پاڼو پسې ونښتل. لیکن د قریشو کې بعضې خلک داسې شته دي چې هغوی د دې ونه کټ کول غواړي. لیکن کله چې دا خلک د دې ونې کټ کولو په ارادې باندې راشي نږدې ورته راشي نو یو ښایسته خوبصورته نوجوان چې دی نو دا ولاړ دی او د دې د لر کولو کوشش کوي. نو عبدالمطلب وایي چې ما کله دا خوب ولیدو نو ما د دې په باره کې د تعبیر کوونکو نه تپوس وکړو. هغوی ما ته وویلې چې ستاسو په نسل کې به یو الک چې دی نو دا به پیدا کېږي چې د مشرق نه تر مغربه پورې دا خلک دا به د هغه اتباع کوي او د اسمان او د ځمکې خلک چې دی نو دا به د حمد او ثنا وایي. د دې وجې نه عبدالمطلب خپل نوسي نبي علیه السلام ته نوم د محمد چې دی نو دا کېښودو. دغرنګې د دوی والده محترمه د نبی علیه السلام مور محترمې ته هم په خوب کې دا نوم چې دی نو دا ښودلی شوی و چې یاره ستا نه داسې یو سید الامم چې د دې امت سردار او د تمامو خو اخلاقو شخصیت چې دی نو دا ته د هغه حاملی ته به دته نوم د محمد چې دی نو دا به ورته ږدې. نو دواړو پړونو کې الله جل جلاله دا نوم چې دی نو دا اچول. لکه څنګه چې د نبي علیه السلام والد محترم عبدالله نوم چې دی پلار ورته ایښی و د الهام په ذریعې سره نو دا قرنګې نبي علیه السلام تم نوم محمد چې دی ورته کېښی و د خوب په ذریعې سره. درېمه خبره د نبی علیه السلام کنیت یو محمد احمد او درېم کنیت. کنیت د نبی علیه السلام هغه ابوالقاسم. قاسم د نبی علیه السلام د ټولو مشري زوی نوم و نو دې وجې نه یې ورته ابوالقاسم وی.
دویم کنیت ابو ابراهیم دی. انس رضی الله عنه په مروي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماریه قبطیه د خېټې نه چې کوم دوی شوی حضرت ابراهیم جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته تشریف راوړ او وی فرمایل السلام علیک یا ابا ابراهیم. دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام کنیت دا ابو ابراهیم هم دی. نو دو کنیت شو، یو ابو القاسم او دویم ابو ابراهیم. دریم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختنه په باره کې سنت په باره کې مونږ پښتانه او ته سنت وایو. آیا دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت شوه دی او کو نه دی شوه؟ نراجح مشهور قولونه چې دینو دې کې دوه دي. یو دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې مختون پیدا شوی وو، صحیح شو، سنت ته ضرورت نه. او دویم دا چې په ومه باندې د عقیقې په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت چې دی نه دا شوی دی. الله به دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.